محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده د رمضان المبارک د لومړۍ شپې وظیفه ده کله چې د رمضان المبارک میاشت ولیدلی شي نو دقې نه لومړۍ شپه شروع شي نو په دغه شپه باندې محترمو تاسو به دا وظیفه وکړئ د وظیفې کمالات به دا وي چې الله پاک به دومره مال او دولت تاله درکړي چې دومره به محترمو ستاسو سوچ هم نه وي ستاسو د سوچ نه به سوا مال او دولت الله پاک تاسو له درکړي دغرنګې محترمو رزق به الله پاک دومره درکړي تاسو له لکه څنګه د بر نه چې لاندې اوبه راپرېوځي د بر نه لاندې اوبه راپرېوتل دا ډېر زیات په اسانه باندې کېږي هیڅ قسم نه سم مسله به کې دا نه راځي همدغه رنګ الله پاک به تاسو ته رزق درکړي او ډېر زیات بې پناه ډېرې پیرونه تقریبا 21 پیرې تاسو دا صورت مبارکه تلاوت کوي انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ چې په ژوند کې بهر راځي او که نه راځي محترمو دا وظیفه د ځان سره سیو کړئ دغه رنګې د رمضان نه مخکې تاسو دا وظیفه دومره شیر کړئ چې رمضان راځي هر یو ملګري ته هر یو خور ته او هر یو کور ته محترمو دا وظیفه دا ورسېدلي د هغوی دا وظیفه وکړي د هغوی په رزق مال او دولت کې هم برکت دا پیدا شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندو ورونو الله پاک ډیر زیات فضل او احسان موږ تاسو باندې کړی دی چې زمونږ په ژوند کې الله پاک د رمضان په شانتې بهترینه میاشت دا ان قریب دا چې راولي محترم په دې کې کوشش کول غواړي چې خپل خالق او مالک دا موږ راضي کو چې کله موږ د هغه د راضي کولو کوشش وکړو انشاءالله هغه به زموږ د راضي کولو کوشش وکړي دومره صبره کې دومره څه چې موږ به هغې باندې محترمو دا راضي شو او دا زه کله به داسې کوي الله به داسې کوي چې کله موږ هغه دا محترمو دا راضي کړو د شعبان د میاشتې اخري ورځې تقریبا شعبان په ختمېدو باندې دی نو دا هم ډېرې زیاتې ناشنا او ډېرې عجیبه ورځې دي ورپسې محترمو رمضان دی نو دا ورځې انتهایي قیمتي دي کوشش وکړه ځان پکې د ګناه نه بچ کې کوشش وکړه ځان پکې د غیبت وغیره نه بچ کړئ انشاءالله العزیز ژوند به ډېر ښه تېرېږي یا الله څومره کسان داسې دي د هغوی مشکلات دي ختم کوله یا الله پاک څومره کسان داسې دي چې د هغوی حاجات دي یا الله پوره کوله څومره کسان داسې دي د رزق باره کې پریشانه دي دغه رنګې د کاروبار حوالې سره مال او دولت حوالې سره یا الله پاک په ښه ځای کې له کاروبار ورکړي بهترین ځای کې ورته مال او دولت ورکړي دومره رزق وله ورکړي چې دوی خوشحاله وي څومره کسان بیماران دي په هسپتالونو کې دي یا په کورونو کې دي ربه بل چاته ما والا کو خپله هغوی لاړې د هغوی دپاره دا دارو کوي څومره حل که داسې دي چې هغوی چا څه مسله ده ربه په دې باندې امین وایي تمام مسلې وله د ختمې کوي امین ثم امین محترم مسلمانانو خویندرونو کوم مال او دولت غواړئ دا وظیفه د ستاسو ده دغه رنګې که رزق غواړئ دا وظیفه د ستاسو ده حاجتونه پوره کول غواړئ مشکلات ختمول غواړئ نو بس تر رمضان المبارک په لومړۍ شپې باندې دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز هغه څه به تاسو ته میلاو شي چې لا اوسه پورې محترمو نه دي میلاو کوشش وکړئ ټرای وکړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي د وظیفې ترتیب او طریقهکار به داسې وي چې تاسو به 21 پیرې درود ابراهیم ووایئ 21 پیرې پوره هم که 21 پیرې بیا به د هغې نه بعد تاسو 21 پیرې سورة القدر ووایئ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر نو سورة القدر دا به تاسو 21 پیرې دا ووایئ ومې بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې درود شریف ووایئ او بیا محترمو د هغې نه بعد دعا وکړئ دعا به وکړئ د دې شپو حواله به الله پاک ته ورکړي دغه رنګې د رمضان المبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک د دوی په وسیله باندې زما پلان کې حاجت دی دا پوره کړه پلان کې مشکل دی الله ختم یې کړه انشاءالله العزیز الله پاک به ضرور زموږ استاد لپاره سلار در وباسي محترمو کوشش وکړئ چې دا وظیفه نور خلکو ته ولېږئ ځان سره سیو کړئ
او د رمضان نه مخکې دا پیغام عام کول غواړي چې هر څوک دا ذکر وکړي انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده ورکوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.